څوک چې وایي چې زه د زړه نه محبت کوم، د چا سره یې کوم، نو د هغې دپاره موږ یو بهترینه او مجربه وظیفه راوړې ده. اصل کې هو وظایف ډېر خلک کوي، خو لیکن د زړه نه یې نه کوي. او کوم انسان چې د زړه نه یو کار نه کوي، هغه بیا ډېر په مشکله سره کېږي. نو کوم یو سړی چې وایي چې یاره زه د زړه نه محبت کوم او ما ته چې کوم دی خپل منزل او مقصود ته زه ورسم او ما ته د خپل مینه او محبت میلو شي، د هغوی دپاره موږ یو د قرآن کریم آیات راوړی دی. سورې صاد آیات دی او دا آیات مبارک په څه څیز باندې دم کړي او د هغې نه وروسته به محبوب له او مطلوب له ورکړي چې هغه یې وخوري. نو انشاءالله د دې په برکت سره به د هغه په زړه کې د ستا محبت پیدا شي. آیات مبارک ته قرآن کریم میں په غور سره یې واورئ. انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی طفق مسحا بالسوق والاعناق. دا آیت مبارک دی. انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق. دا آیات مبارک په یو خوږ څیز باندې دم کي، که هغه چیني وي، که ګړی، که مټۍ وي، که هر څه څیز وي، خوږ څیز باندې، او بیا به یې مقصود او مطلوب له ورکړي. انشاءالله د دې په برکت سره به یې په زړه کې د سره مینه او محبت پیدا شي او د زړه محبت به د یو تر منځه د دې دواړو پیدا شي. او کوشش به دا کوئ چې آیات مبارک وظیفې سره سره چې کوم دی خپل لمونځ په ټایم باندې کوئ او نیک کار ته، ذکر اذکار ته توجه لږه ډېره وي، انشاءالله اثر به ډېر زر کوي. او آیات مبارک چې کوم دی دا به مخکې به ترې درود شریف ووایې، وروسته به ترې ووایې 3 کرته، د هغې نه وروسته به آیات شریف ووایې 5 ځلې ویلی شي، 7 ځلې ویلی شي، 9 ځلې ویلی شي. بیا یې په دغه خوږ څیز دم کړي او خپل مطلوب او مقصود له به یې ورکړي.